د مصر د قاهرې په منځ کې دا درې نیل تللی زه ورته تللی ډېر عجیبه دریاب دی داسې دریاب دی لکه زمونږ د نوخار دا سیند چې دی داسې دریاب دا به کال کې یو ځل اوچتېده او چې روچت به شو نو دا مصر به یې غرقه او هغه وخت کې ټول مصر د دې دریاب په غاړه د هغوی قانون سو هغوی به په مصر کې یو ښکلې جینۍ او کته خشته به یې ناوې کړه خشته جامې کالي به یې واچول او هغه به یې دریاب ته وروغورځوله نو دریاب به کېناست دا د خدای د عجایب او د قدرت یو نښه وه چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مصر فتح شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه فاتح دی عمرو ابن العاص تا ټول دي نو هغه ته چا ووایي چې ګورنر صاحب ګورې په پلانکې میاشت کې دا دریای نیل اوچتېږي او زمون قانون دا دی چې مونږ یو ښکلې جینۍ ګورو چې په هغې نه خشته بلني ناوې کوو او دریاب ته غورځو نو ښکته کېږي ګورې دا رواج زمون په وطن کې دی هغه یو خط ولیکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مدینې شریفې ته وی دلته دا رواج دی څه وکړم حضرت عمر صاحب والا خط واپس راولېږه دې درمیان کې دریاب اوچت شو او داسې اوچت شو چې خلک ګورنر صاحب لرالل وی د خدای خاطر وکړه ټول مصر غرق کېږي زمونږ طریقه دا ده چې یوه جینۍ قربانوو دریاب ته غورځو خشته جینۍ ناوې کوو مهرباني وکړه یو به ناوې کو وروبلو نور خو به بچ شي که نه هغه وی ګناه 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 دې جینۍ څه ګناه کړې ده چې موږ یو ورغورځو دا تاسو غلط کار کوئ وی نو ټول غرق کېږي وی غرق دې شي نو ورغورځو اوس دې کې خلک هم وته چې د خدای خاطر وکړه ګورنر صاحب کورونه هر څه تباه کېږي اگر دریاب اوچت شو بدبندونه شلای وی ما حضرت عمر صاحب له خط لېږلی جواب را روان دی دقه وخت جواب راوست قاصد خط راوړه اله راوړه عمر صاحب څه لیکلی دي حضرت عمر صاحب په خط کې دریاب ته خط لیکلی و ای دریای نیل د مصر د قاهرې دریابه که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښی کوه جینۍ نه در غورځو مصر وړی وکړه کلي وړی وکړه خلک وړی او که ته د خدای په حکم چلېږې نو زه د خدای د پیغمبر خلیفه یم دا خط در وغورځېد فوراً به ښکته کېږې بیا به نه راوچتېږې ګورنر صاحب خط راواخیست او خلکو خندل چې خط به څه وکړي چې خط یې سینګ دریاب ته ور وغورځو دریاب چې هغه لاندې تللی دی تر اوسه پورې نه دی راوچت شوی بعضې څیز وي د انسان د عقل نه بار وي د الله ناشنا او عجیبه قدرتونه الله خپل قدرتونه ښایي